راځي نو فرمایي الحمدلله. دا الحمدلله زمون سره قضیه ده او په قضیه کې دوه عقد دی، یو عقد وضعی او بل عقد حملی. نو دی کې عقد وضع الحمد دی او عقد حمل لله دی. عقد وضع مقدمی په عقد حمل. نو اول بحث په عقد وضع کې وکړو، بیا په عقد وضع کې دوه چیزونه دي، یو ال دی بل حمد دی. نو ال درجه د عارض ده او حمد درجه د معروض ده. درجه د معروض مقدمه په درجه د عارض. نو بحث بو کو اول په حمد کې بیا په الاسلام کې بیا په چا کې. نو په حمد کې علماء کرام په دې زور ازمایي کړل او پرون ما سار کړه همو. نو تذکری ته ضرورت نشته ډېر، خو الحمدلله کې دا سوال نه اول یو سو بحثو پکې وکي به طریق الاختصار. حمد شکر دے او مدح د دې دریو واړو په منځ کې خو فرق ظاهر دی. حمد او شکر کې دا فرق دی چې شکر په مقابله د نعمت کې او حمد ثنا باللسان په مقابله د نعمت کې وی او کنه وی. نو په اعتبار د مورد سره حمد شي لري، په اعتبار د مورد سره حمد خاص دی، شکر عام دی، او په اعتبار د متعلق سره حمد عام دی، شکر خاص دی. او خاطر لحاظ د دې دواړو نه بینهما نسبت عموم خصوص من وجهن دی. هغه څو ماده غواړي هغه درې وړه تاسو ته یادې شوي دي. یو د مدح. نو مدح د حی او میت د دواړو کېږي. او دویمه داره چې په مدح په صفات غیر اختیاری او د شی کېږي، لکه مدحت اللؤلؤ علی صفائها، ما مدح د لؤلؤ وکړه د وجه د صفای د دینه. نو صفای د ملغلرو په اختیار د ملغلرو کې ده که نه ده؟ نه ده. نو علامه راغی الحمد یعنی حمد تکوي، اشاره کوي دیتا چې من د الله تعالی ثنا وایو په فضایل او فواضل دواړو. من له سرا کړی او که من له سا نه را کړی. نو شکر یې ونوي او حمد یې وي. دویمه اشاره دیتا وکړه. دویم حمد یې وي مدح یې ونوي. اشاره کوي دی ته چې من د حی ثنا وایو که د میت هم من د حی صفت وایو. من د هغې ستاینه او صفت کو چې الله دی د ژوندي ذات. که مدح یې ویلی دی نو مدح څنګه چې د حی کېدی شي، نو مدح خو د چا هم کېدلی شي که نه، د میت هم کېدلی شي. نو ځکه کم ټکی وي حمد. باقي دلته کې یو سوال دی، هغه ده چې ته وایې حمد په صفاتو اختیاریو د محمودي، حمد په صفات اختیاریو د محمودي. نو معترض وایي د دینه خو خارجيږي. حمد زمن د واجب من کې د الله حمد وایو نو دا تینا خارج شو. سوچ پکای من کې د الله کم ثنا صفت وایو دا تینا څه شو خارج. ولی حمد په صفات اختیاریو د محمودي او د الله چې کم صفاتونه دي خو د الله په اختیار کې نه دي. د الله چې کم صفاتونه دي حمد خو په صفات اختیاریو وی کنه، حمد خو په صفات اختیاریو باندې دي او د الله صفات خو د الله نه صادر بل اختیار نه دي کنه، صادر بل استقرار دي. ځکه کم شی چې د چانه صادر بل اختیاري خو هغه په دې قادری چې کله نشکای نو نشکیږي، چې کله نشکای نو دا تل چې په لارې زینو دا صفت اختیاري دی کنه. نو کته غواړي نو روان به او کته نه غواړي نو بس بدرېږي کنه.
او دا علم او سمع او بصر او نور صفاتونه د الله داسې دي چې الله نه غواړي بیا به سمیع نه وي، چې الله غواړي چې زه سمیع نه یم نو بیا به نه وي، او چې غواړي زه عالم نه یم نو بیا به نه وي. داسې ده که د الله دا علم او سمع وغیره دا داسې دي لکه د انور سره چې کومه رڼا ده، د انور سره چې څه ده لازمه ده ورسره. د انور نه دا رڼا چې صادریږي دا بالاختیار ده که بالاضطرار ده؟ بالاضطرار ده. نو زمونږ چې د الله حمد وایو دا پې نفي شی شو خارج. ولې تاسو پوه نه شئ؟ یعنې حمد دې ته وایي چې په صفاتو اختیاري او د چا د محمود. نو معترض وایي د دې نه خو خارج شو حمد د چا؟ د واجب الوجود. مونږ چې د الله کم حمد وایو نو هغه پې نفي شی شو خارج شو. ولې ځکه د الله صفتونه د الله په څه کې نه دي اختیار کې. او دویم سوال دا رهي الله چې خپل حمد وایي هغه ته هم خارج شو. الله خپل حمد وایي که نه وایي؟ ځکه حمد ثنا باللسان ته وایي، نو د الله خو ژبه نشته، د الله خو څه نشته. نو جواب به ورکړي د اول سوال نه چې د الله تعالی صفتونه د الله په اختیار کې دي، د الله صفتونه اختیاري دي په دې معنی چې د بل په اختیار کې نه دي، په دې معنی چې د بل په اختیار کې نه دي. نو حمد وایي په ثنا صفت په صفات اختیاریه او د شی، خو صفات اختیاریه معنا دا نه چې د ده په اختیار کې، دا هم معنا ده او دا هم معنا ده چې کم سے کم د غیر په اختیار کې نه وي. نو د الله د صفتونه خو د غیر په اختیار کې نه دي که نه؟ تاسو پوه شئ که نه چې د ده په یو اختیاري ده چې د ده په اختیار کې، یو د اختیاري معنا ده چې کم سے کم د بل په اختیار کې نه وي. دا داسې دي لکه سپین او نه تورو. نو دې منځ کې نسبت ته عموم خصوصه مطلقې، یو شی به سپین وي یا نه تور به وي، لکه ته یو به سپین وي، یو شی به څه یو سپین وي که نه یو نه تور. نو ګوره سپین خاص مطلق دی، نه تور عام دی. سپین به وي نه تور به وي، لکه ته ډېر چیزونه به نه توري خو هغه به سپین نه وي. خړ زیړ شین ټول نه تور دي خو سپین تور نه دي، خو سپین. تاسو پوه شوئ که نه؟ نو د الله معترض اعتراض کوي، هغه اعتراض دا کوي چې حمد په صفات اختیاري او د محمودي. نو معترض وایي حمد چې د الله کم حمد وایي هغه ته خارج شو. تعریف د حمد دا جامع نه شو، خپل افرادو لره دا نه خارج شو، ځکه د الله صفتونه د الله په اختیار کې نه دي. ځکه کم صفتونه چې کوم موصوف په اختیار کې هغه په عدم هم قادر او الله خو دې په عدم قادر نه دی، نو دا کم څنګه صفات اختیاري شي؟ نو موږ ته جواب ورکړه چې نه، دا صفات اختیاري دي په دې معنی چې د الله صفتونه د بل په څه کې نه دي. نو که خپل کې نه دي خو د بل په اختیار کې هم نه دي، نو په دې معنی باندې صفات اختیاري دي. دویم جواب، اگر کله الله صفتونه اختیاري دي خو الله فاعل بالاختیار دی، الله فاعل بلا. او دریم، اگر که صفتونه اختیاري دي خو چې اثر په مرتب کیږي هغه اختیاري دی. اثر چې په مرتب کیږي هغه لکه علم د الله صفت ته او صفت اختیاري نه دی مثلا، خو په هغې باندې چې کوم اثارات مرتب کیږي نو هغه اثارات چې په مرتب کیږي هغه څه شی دي؟ اختیاري. هغه څه دي؟ اختیاري. او درې دویم نه به جواب ورکړي. دویم سوال خدا چې حمد ثنا باللسان ته وایي که نه؟ نو معترض د الله خو لسان نشته، حالانکه الله خپل ثنا په خپله ویل ده. حدیث کې چې رسول کریم فرمایي چې زه ثنا نشم کولی، او لکه څنګه چې تا د ځان ثنا ویل لره، ځان حمد ویل نه، نو ثنا خو په ژبه باندې که نه؟ ثنا په چا باندې وي؟ یعنې حمد او ثنا په ژبه. نو الله خو خپله ثنا او خپل حمد کړی دی، نو هغه ته نه خارج شو. جواب، حمد ثنا باللسان ته وایي، خو دا په عبادو کې حمد دی ته وایي چې ثنا باللساني. الله چې خپل کوي نو هغه په لسان سره نه، هغه بل طریقې سره، خو دا په عبادو کې دا تعریف دی. دویم جواب دا دی چې ذکر د لسان دی، امراد ته نه قول دی، او قول الله هم کوي. څوک هم کوي؟ قول الله هم کوي. څنګه کوي اوس موږ ته پته نشته، خو قول څوک کوي؟ الله هم کوي. دا یو بحث په حمد کې ختم شو. یو بحث په حمد کې ما دومره وویل چې یو حمد شکر دی، مدح ده. دې منځ کې مې فرق ظاهر کړ.
بیا مې حمد وی چې اشاره عموم ته شي چې په فضایل او فواضل الله موږ ته سره کړی دی یا نه دی را کړی خو موږ د الله ثنا وایو شکر کې خو چې سره کړی بیا به وایو او مدح مو نه ویلا ځکه هغه د دواړو کې دی شي اشاره ده ته چې موږ د حی او د قیوم صفت کوو د ژوندۍ دا مسله ختمه په دې معنی یو سوال یو جواب دوه سوالونه کوي شو چې حمد صفات اختیاری او د محمودی نو زمون من چې حمد الله وایو ذات خارج شوم جواب ورکو چې د الله صفاتونه اگر ته په اختیار کې دي خو په اختیار د غیر کې نه دي نو په دې معنی اختیاری دي یعنی په اختیار د غیر کې نه دي دا یو معنی د اختیاری ده زموږ دا چې الله کې صفات اگر کې اختیاری دي خو الله فاعل به اختیار ده دریم جواب دا چې اثر چې مرتب کیږي خصوصي شی راکنه اختیاری دي بلدا چې حمد ثنا باللسان ته وي په جبا مورد موږ خاص ته جبا ده نو بیا خو الله په کار در خپل حمدونه وای نو دا غینه دو جواب وشو یو جواب ته نه شو ذکر ده لسان د مراد ته قول له یاد په عبادت کې چې د حمد کم تعریف ته دا غره الله چې خپل وای هغه حمد خدای بیا بل تعریف دا نه دی هغه بیا چې جهید بل دویم بحث حمد دا حمد مصدر د فعل متعدی هغه مسله دا حمد دا مصدر د فعل متعدی اپا مصدر د فعل متعدی کی سو احتمالات شپږ مصدر معلوم مصدر مجهول حاصل بالمصدر المعلوم شابت او مصدر مبني للفاعل مصدر مبني للمفعول وجر حصر اداره كما معنى حدثي او معنى مصدري چې هغه قابل چې نسبت یو شی فاعل ته بالقوه یعنی من حيث الصدور والابداع نسبت چاته وشي فاعل ته بالقوه نو دې ته سوای دې ته وای مصدر معلوم او کما معنا حدثي چې هغه قابل چې نسبت وشي چاته مفعول ته بالوقوع عليه بالوقوع عليه ادغه مفعول څه شي کې هغه قبول کې نو دې ته وای مصدر مجهول کم اثر چې مرتب کیږي په مصدر معلوم هغه ته وای حاصل بالمصدر المعلوم او کم اثر چې مرتب کیږي په مصدر نو هغه ته وای حاصل بالمصدر لا ختم شو او کدا معنا حدثي قابل و د نسبت فاعل ته بالفعل نو مصدر مبني للفاعل حامدیت او که مفعول ته بالفعل نو مصدر مبني لل مثلا حمد زمن سره مصدر دی دلته او مصدر دی د فعل متعدی نو کده مصدر معلوم شي نو د حمد معنا به سي استایل ستودن او کده مصدر مجهول شي نستایل کېدل یا ستودا شدن نه ستودگی دا معنا بشي ستودگی او کده څه شي حاصل بالمصدر المعلوم شي نو پښتو کې هغه جمله ثنائیه نه هغه کله چې ویل کستا صفت وکوم هغه جمله ثنائیه ته حاصل بالمصدر المعلوم وي حاصل بالمصدر المعلوم په فارسی کې نتنه تعبیر په 27 سره کیږي 50 سره 27 او حاصل بالمصدر المجهول ستودن شدن دا بشي او که مصدر مبني للفاعل شي نو معنا اداره چې دا ثنا پلان کیو قبل کس لرا او که مصدر مبني للمفعول شي نو مطلب دې استایل شو د غیر نه دې استایل شو د چانه د غیر نه یعنی غیر دې استای او دې استایل شو نو دا وجه مصدر مبني للمفعول شي نو ما تاسو عرضو ته چې په مصدر د فعل متعدی کې سوچ پاږه مصدر معلوم چې معنا حدیثی قابل د نسبت فاعل تا نو یا بدا معنا حدیثی فاعل ته نسبت کیږي یا مفعول تا یا بالقوا یا بالفعل قد فاعل ته بالقوا مصدر معلوم
كمفعول ته بالقوه او اثر مرتبه پاول مبني للفاعل اثر مرتبه پر دویم او بالفعل وفاعل تا نو هغه بیا پنځم یعنی مصدر مبني للفاعل علامه پیدا کی یا تاب او سره ملحق کای حامدیت نو حامد اسم فاعل نه او حامدیت دا مصدر مبني للفعل او محمودیت نو محمود مفعول له محمود اسم مفعول له او محمودیت کیا تا ور سره ولګي دا څه شی مصدر مبني للمفعول دا دریم بحث ختم شو دریم بحث معنی مقتضیه فی الحمد نو معنی مقتضیه فی الحمد سودی دلور حامد محمود محمود به محمود علیه حامد محمود محمود به محمود علیه وجر حسن دین فرق دی په من حامد کې څوک صفت کوي د حامد وای ما وی چې امیر صاحب عالم دی زه حامد دی محمود او د علم په مرتبه د حکایت کې محمود به په نفس الامر کې په مرتبه د محکی عنه کې محمود علیه د کوم سيزونو چې فرق په اعتبار د حکایت د محکی عنه سره کېږي نو دای په مابین کې تغایر اعتباری و اتحاد ذاتی وی اتحاد ذاتی وی او تغایر کم تغایر اعتباری نو دی کې اتحاد ذاتی شو تغایر اعتباری شو اتحاد ذاتی او تغایر الحمدللہ دا بحث ختم شو دویم بحث چې کوم دی په عقد وضع کې او د هغې په معروض کې که په عارض کې نو عارض سوکتے نو الاسلامو کی یو دو تقسیم دی یوی نوحات کئی او یوی علماء دا علم بلاغت کئی نو نوحات خدا سوئی چا الاسلام پا دو قسم دی یو الاسلام اسمی او بل الاسلام حرفی الاسلام اسمی دی تو چی پا اسم فاعل اسم مفعول باندې داخلی او الاسلام حرفی دی تو چی پا دین داخلی کی پا سلور قسم دی آتاسو تا الحمدللہ معلوم جنسی او استغراقی او عہد ذہنی او عہد خارجی او یو علماء دا علم بلاغت تی نو علماء دا علم بلاغت دا سی تقسیم کئی وی الاسلام پا دو قسم دی یو توی الاسلام عہد خارجی او یو توی لام الحقیقت الاسلام پا سو قسم دی پا دو یوی الاسلام عہد خارجی یوی لام الحقیقت کم چې الاسلام عہد خارجی دی نا پدریق اغا دیتا وی یومن لام عہد خارجی دیتا وی چې پای کی اشاره وی فرد متعین فی الخارج تا فرد متعین فی نو د دې درې قسمونه دي یا بدغ فرد معلوم صراحتنی او یا بدغ فرد معلوم کنایتنی او یا بدغ فرد معلوم بحسب العرف بحسب العرف لکه مثال په تور باندې د بیبي مریم مور اغي چې وی یا رب چې انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى نو دلته کې اوس ګوره وليس الذكر دلته کې الاسلام راغلی نو وړاندې نه د الک تذکره شي ده وړاندې نه خو چا تذکره نه ده شي د الک تذکره انی وضعتها انثى او وليس الذكر كالانثى نو ګوره د وړاندې نه د مذکر تذکره خو صراحتا نه ده شي که ستاسو کوي کنه که شي ده خو هغه وی چې زید بیت المقدس ته خدمت لپاره به ما وقف کړي نو دا راته وایي چې د بیت المقدس خدمت الک به کوي کې جینې کولې شي الک کوي او د الک ذکر مخ کې نشته
صراحتن خو نشته کنه خو کنایتن خوشته کنه نو ولیس ذکر او کې الف لام په ذکر کې الف لام عهدی دي الف لام څه شی دي الف لام عهدی دي او هغه معهود هغه شی مخکې صراحتن ذکر نه دی کنایتن دی او کل انثى کې الف لام دي خو مخکې نه انی وضعتها انثى انت خو انثى ویلی دي کنه نو دلته کې معهود ذکر دی صراحتن نو په ذکر کې معهود مخکې ذکر دی کنایتن او په الانثى کې معهود مخکې ذکر دی نو دی اول ته وی الف لام عادي خارجي او معهود صراحتن ذکر دی او دی بل ته الف لام عادي خارجي کنایي او دریم قسم هغه چې هغه په علم کې نو هغه ته وی الف لام عادي خارجي علمي لکه مثلا زم خرج الامير امیر وتا الامیر امیر وتا نو زه خرج الامیر ویم زما په علم کې یو کس ته هغه زما په علم کې دی مخکې تذکره نه ده شي نه صراحتن نه کنایتن خو البته په علم د هغه کس کې شته نو دې ته وی الف لام عهد خارجي علمي نو الف لام په څو قسمه تاسو وایي او الف لام عهد خارجي کی اشاره په کې فرد متعین ته او یو لام الحقیقت کم چې لام حدیدی داغي سو اقسام دي درې یا به معهود مخکې ذکری کنایتن الذکر یا به مخکې ذکری صراحتن کلونسا یا به صرف په علم داغه شخص کی او نه به صراحتن وی نه به کنایتن وی صرف په علم داغه کی وي د درې واړو مثالونه کم چې لام الحقیقت ته نو لام الحقیقت دی ته وی چې پاغي کې اشاره نفس ماهیت تا فرق تنا اشاره په کې چاته نفس ماهیت ته نو بیا بیا دا ماهیت من حيث هي اخلي یا به په زمن د افرادو کې اخلي او یا به په زمن د فرد غیر متعین کې اخلي یا به په زمن د یا به من حيث هي اخلي او یا په زمن د افرادو کې او یا په زمن د فرد غیر متعین کې کدا ماهیت کې من حيث هي راواغت نو لام الجنس هغه ته سوې لام الجنس لام جنسی وتوي او کداغه ماهیت کې په زمن د چا کې واغت د ټول افرادو کې ماهیت ته ګوره اشاره ده خادم استراقین کې افرادو ته اشاره نه ماهیت ته اشاره خو کدا ماهیت په زمن د چا کې دی واغت د ټولو کې دی واغت نو دا ټول به خالی نه یا به حقیقتا ټول اخلي یا عرفن یا حقیقتا او یا عرفن کچرته حقیقتا دی واغستا نو دیتا وی لام استغراقی حقیقی لکا ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی او کچرتا تاواغست الخسنگ دی واغست عرفی نو دیتا وی لام الحقیقت د دې یو قسم دی لام استغراقی عرفی لکه جمع الامیر الصاع جمع